زمانم دے ممتاز بادرو او توتاله کلی سره دی کلی سره تعلق ساتم. عمر میں تقریباً 66 سال لے. دا خو زمنگا د پیدائش نه ډیره مخکې ده. تقریباً زمنګ مشرانو پلارانو نکانو به دا لبه کوله. خوشحال خان بابا دا په خپل شعر کې مستایلې ده. نو تقریباً 400 کاله موږ ته د اندازې مطابق چې دا 400 کالو نه مخکې دا لبه را روانه ده او هغه تسلسل دی. دا زمونږ د خلکو زیاتر په بونیر کې زمونږ خو د خیل او صوابه تقریبا ډیره ضلع دا په دې لبه کې چې دی ډیره دلچسپي ساتي او دا ډیره د خوشحالۍ لوبه ده. په دې کې خلک ډیر مشران راځي، بوډاګان راځي، دلچسپي پکې اخلي، تماشا کوي، خوندونه ترې اخلي. د دې لوبې دا طریقه کار دی چې مثال په طور باندې کلاړیان په یو ټیم کې 15 کلاړیان لوبېږي تقریبا. او د دې طریقه کار دا دی چې دی بعضې لبه یي د شپږو مردکو چې د هغې 50 ټکي شپږ مردکي په دې کوډه باندې ولي یو طرف او بل طرف، او بعضې لبه داسې چې په هغې کې 2 مردکي ولي او نور بیا خواګان ږدي. دا د دې طریقه ده. د دې ایریا خو دا ده چې مثال په طور سوره وسیع میداني نو دوره دا مخلوق هم ورته خلک زیات ناستي او دا لبه پکې ښه په مزې سره کېږي. دې کې د عمر قید نشته. په دې کې زمونږ غونته خلک زمونږ نه بوډاګان خلک دا پکې هم دلچسپي اخلي او په دې کې لبه کوي. په دې کې ډېر ضعیفو بوډاګان مشران په دې کې مردکي کوي. دې کمیټي او هغه کمیټي د دې نمایندګي هم کوي او هغه د دې هغه اخراجات هم کوي او دې سره مخلوق امداد هم کوي. دې له څوک 10,000 ورکوي، څوک 15,000 ورکوي، څوک 1000 ورکوي، څوک 1500 ورکوي د وس مطابق. او دې باندې تقریبا څه خرچه کېږي 1,20,000 1,30,000 او دا 15 میاشتې چلیږي. د ټول مخلوق لا د چایو بندوبست کېږي او دې کې په آخري ورځو پینل په ورځ باندې د ټولو تماشیانو لا او د ټولو کلاړیانو لا د ډوډۍ بندوبست شو. دې کې جرمانه نشته، که غټ هم وي که واړه هم وي، خو ډېر د سایز نه واړه نه پرېږدي. دا دې مانیرای کې یو غر دی، هغې کې د دې زیړ کاڼي هم شته، شنه کاڼي هم شته، تور کاڼي هم شته او داسې بعضې غرونو کې بره په شنګله کې هم شته. د دې غرونو مختلف کاڼي راړي او هغې نه جوړېږي. د دې موسم خو دا دی چې زیاتر د ژمي په موسم کې کېږي. وجه دا ده چې ګرمۍ کې لږ مشکلات دي. غرمۍ او سیواګرو د تماشیانو ته هم تکلیف وي او د لوبغاړو ته هم تکلیف وي. نو د ژمي په موسم باندې دا ډېره په ښه طریقې سره کېږي. په دې باندې خو خرچه تقریبا داسې نه راځي، د لاسو خپو راځي، بس د لاسو خپو خرچه پرې راځي. دا دې له اوس ماشینان جوړ کړي دي، د موټر سایکلو باندې جوړوي او سلوي دغه پالش کوي. بیا هم کاڼي نه د دې لپاره د مردکو دپاره ځان لا خپل کاڼی دی چې هغه زیړ قسم وي، شین قسم وي، تور قسم وي او برګي. ډېرې چغې منګوالې چې یاره دا د حکومت په دې خپل ګیمونو کې شامل کړي. خو چونکې موږ په موجوده ټایم کې دا وایو چې دا کم وزیر اعظم ناست دی نو دی خو د لوبې سره تعلق ساتي، دا خو په خپله د دې ملک کپتان پاتې شوی دی. نو موږ خو دا ډېر زیات امید لرو چې دی به په دې کې ډېره دلچسپي واخلي او بیا زیاتر په موجوده حکومت کې خو د پښتنو نمایندګي په اسلام آباد کې هم دا خصوصا نو ډېره بهتره خبره وه چې د اسد قیصر دي غونته خلک په غټو غټو اودو دی، د پرویز خټک دي غونته خلک په غټو غټو اودو دی. نو موږ دا امید ساتو چې دا ګیم به په دې د حکومت په دې ګیمونو کې شامل کړي. خو افسوس دا چې د پښتنو په خبره باندې توجه نشته، د پښتنو خبرې ته اورېدو ته څوک تیار نه دي. نو موږ دا سوال کوو، دا وایو چې دا دوره خرچه موږ کوو، دا دوره تاوانونه موږ کوو چې حکومت موږ سره په دې کې امداد وکړي نو دا به ډېره بهتره خبره